توباګاریم تمی معاف کړي ګناهونه تمی معاف کړي ګناهونه الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب العالمین د انسان باندې په خپل کور کې دننه د اوسېدو ذمہ داري مقرر کړې دي چې سړی به په خپل کور کې څنګه ژوند تېروي او ښځه به څنګه ژوند تېروي. عربی کې ورته حسن معاشرت وایي او پښتو کې ورته په کور کې دننه ښکل ژوند تېرول وایي. نو موږ به په کور کې دننه خشته ښکلې ژوند څنګه تېرو او حسن معاشرت چې ورته وایي د ښځې خاوند د بچو او د مور او د پلار په منځ کې خوشګواره زندګي او خشته ښکلې زندګي او ښکلې ژوند دا به په کومه طریقه تېرو د هغې مطابق درته بیان کړو. ښکلې ژوند په کور کې تېرول هغې لپاره دا ضروري ده چې موږ د شریعت مطابق زندگی تېره کړو. شریعت یو جامع دین ته وایي. شریعت یوازې دې ته نه وایي چې سړی دې صرف لمونځ کوي یا روژه دې نیسي یا زکات دې ورکوي او یا حج او عمرې دې کوي. شریعت یو مکمل نظام ته وایي. هغه مکمل نظام دا دی چې سړی به عبادات کوي، منذ روجه حج زکات عبادات قولیه لکه ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ، او سړی به عقیده خپل ساتي د سنتو مطابق، او په خپل کور کې دننه چې کوم د ماحول دی ماحول به هم د شریعت مطابق جوړی. بس ته ګوره بیا به ژوند خشته او مزیداري. دا عقیده تعلق خود آخرت سره دی که د سړي عقیده د شریعت برابر و خو دی مسلمان، او که عقیده د شریعت مخالف نو دی کافر. او د انسان د عباداتو تعلق د آخرت د ثواب سره دی. که عبادات برابر کړو خو جنت ته به ځي، او که عبادات برابر نو کړي او مسلمانونو بیا به جنت ته ځي، خو یاره الله به ولا په قبر کې او په آخرت کې عذابونه ورکوي. او د دنیا د خپل ژوند تعلق د بندگانو سره دی چې سړی بندگانو سره او په خپل کور کې دننه خشته ژوند تېر کړي. ښځه د خاوند خیال وساتي، خاوند د ښځې خیال وساتي، او بچی د مور او پلار خیال وساتي، او مور او پلار د بچو خیال وساتي، او گاونډي د گاونډي خیال وساتي. دې ته حسن معاشرت وایي. ښکلی ژوند به د یو بل سره تېرېږي، نه به جنګي، نه به جګړې، نه به ډاکۍ، او نه به یو بل سره اختلافات. په دې کې بنیادي او اهم کردار د سړي دی، او دا
ذمہ داری پا اللہ پسری ورچولے دا. قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا. اے مسلمانان زانونا او اہل عیال و بچی دا اورنا بچ گئے. وہ پتہ لگے دا چی دا ذمہ داری پسری دا پخزن پخزم سے ذمہ داری اشتا خدا بنیادی و غٹ ذمہ داری دا پسری ورچولے کے گی. سڑے بخز دا سے تربیت ورکی معشوم دا ور معشوم جنین دی بر اخبر معشوم لور دا سے تربیت ورکی ہدا دا شریعت مطابق جن تیر کی دا لپٹا پسر کی دا برقا پسر کی او دا حیا جن تیر کی او دا شریعت او دین و پیجنی او دا خد دا خپل خاون او دا خپل گاوندی او دا خپل لیورونو او دا خپلو اندروریانو او دا بچو حقوق او پیجنی کہ دا غی مطابق زندگی تیرے کی. او کسڑے دا خپل معشوم لور اغا سے تربیتو نکی کم چے پکار دے نو دا معشوم چے سبا لویا شوا او دا دی تربیت اونشی دا بیدین لویش دینداری با پکی نہیں چے بیدین لویا شوا نو دا بیدینین پس دی دا شریعت حق نلی پی جندلے نو قدا وعده شوا نو نبا دا سخر خیال ساتی و نبا دا خواخ خیال ساتی او چه دا وعده شوا شریعت خودی پی جندلے ندے دا چه وعده شوا او سبے بچیو شو دا بچو بم دا خیال نساتی چه بچو لکم تربیت والکور پکار دی گاوندیانو سرم جگڑے کور تا خد انگور راوستا خدا انگور پدے پکور کی دشمن راوستے دا شریعت تنہ خبر دیر زمانو شوا نون خلق پا دیر مسائل و بعض وقت پوسو نکے دا شریعت سلیم کے یو خزم کے یو زنانہ دا نیکا زنانہ ماتے دیر زمانو شوا دیر پی خور دا طرف پا ٹیلیفون چتر مسئلو تا پوس کی زور تا جواب ورکم نوانے پا ٹیلیفون تا پوسو کو ماتے دیر مولانا سے بھی وظیفہ راتا ہوا میں سے وظیفہ وی خواہ را سر دیر زیادہ جگہ دیکھے دا خواخی نا پاور کے والا آگا میں اخپل کور دی سنگا دے وی نور دیر زیادہ خوشحال ہے خاون میں خمالدار دے موٹر راتا ادرولے دے بندلے را لاغشتے دا آئی کے اسے گا او دا خاون میں خد زبردست کاروبار دے او خرا سر ان خوشحال دے او زمو سر خوشحال ہے جس سنے زمان غواری دا خاون مال روڑی او چکا کلم مور پلار کرزم نو ما خپ محبت او پمین رسیو چې سوچ پیم تیروم دا خاون نما ته دومره تکلیف نشته کور د خاون د طرف نه مال جنت ته جنت خود اخواخ نه په مصیبت کې اختر او بس ار وخت را سره جګړه کوي او بس زمام سره جګړه دا هم جګړه ما ته زودی پاوخه و سره لراله غزان می قابو کو ما ته یو تاسو ته نه مې خپکیږه ما خبره وره مې ته ستا تدی زوی له چا غوښته وی الک له چا سره دی واده شوی وی دا خوا خیراله مې دا خوا خیراله دی غوښته وی یو بیا دا واده نیټه هم دی خوا کې خو او بیا په عزت او په خوشاله مہر هم دې اسخر خواخه په خوشاله دې کور ترا واستم نو مینن چې تا دا موټر ولار دی او بنگله ته ملاو او ته چې دا خاون ما سره خشته او خوشاله جون تیری او چې زه سغوارم راکې میدا د چا برکت شو دی خواخه شو کنه شو نو دې برکت چې دې بنگله راوستي دې کستا په خاون خو سره د تعلق نو وینا خاون خو چې تمخ کې نه ویلې نه نیم لیدل اس تعلقات نو میدا خو د سره د خواخه دومره خېګل او چې دې مالدار وی لګینه کې لګي وسه دې مالدار وی باندې تا پرزو شو پته دا پرزو شو او ته دې خپل کور لرا واسطه او نن چې ته بنگله کې اوسېږي د خواخه د برکت نه اوسېږي او که موټر درته ولار دې خواخه د برکت نه دا دې خواخه راوړل زوی نن تا په قابو کې غشته دې او ستا خیال ساتي او مې ممکن ده چې زوی باندې مور سره برابر نه جون برابر نه او کله یم په ما خپکیږي هم پتا خپکیږي ته هغه په مور نه خپکیږي ادم ځان ترالو لید مې خدای بدل د قیامت پرست پوس کی ته پیرا تعویذونه کې وځي پیغوار
خدای به درنه تپوس کوي کومې ښځې چې ته راوستې د یو غریب کور نه او مالدار کور ته او د هغې زوی ټول تا ته یې وقف کړ او د هغې بنګله او هر څه تا پسې مهر کې ولیکل او تا له عزت درکړ نو نن دې ته زوی م واړه او ته م تعویضونه کوې چې ښځه زما خوښې زما خپله راځي او زما جارو کوي مې د خدای نه ویرېږه د لوی خدای نه وی څه وکړم ما یې دې خوښې له سارم چاپي کوه ماښام هم چاپي کوه دعاګانې ته یې کړه د اسخر ته کاسه ډکه کړه مستو د پیو اسخر نه دعا ولر دې خوښې نه دنیا کې به ټیک ته ته دا خاوند وګټې بچي به وګټې لیکن قبر کې به بیا د خدای ګټه دي نه الله به د سره ګوري پته به راته ولګي بیا د احسان بدل په ناشکرۍ مه کوه د احسان بدل په احسان باندې ورواړوه دا سره څونه خوکل او ته په خپل اقرار کوې چې زما خاوند خو د دغې ښځې زوی دی اوس ښځې خاوند ښځې مور پلار سره روان کړ او خپل کتاب ته دې راوړو ټلیفون بند یو څلور پنځه بجې پسې راته ټلیفون وکړ ما چې مولانا صاحب خدای د سره خو کا ژوند مې جوړ شو کور مې خشته شو بس اسم نشته څنګه وخت سر خواښې وی سار م راته لپې دواګانې کوي او ماښام راته دواګانې کوي جنګ جګړه ختم ګوره شریعت اصل شی دی که یو ښځې دا سوچ وکړو او دا فکر یې وکړو چې دا کم خاوند زما دی او دا مالدار دی د ښو اخلاقو خاوند او زما خیال ساتي نو په دې خاوند کې د چا کردار دی د مور او د پلار چې تاله داسې بچی درته چې هغه ستا خیال ساتي او ستا د بچو خیال ساتي نو ته د دغې سړي د مور او پلار خیال ولې ساتي خو سړی هم بې خوندی داسې موقع کې سړی به د ښځې حقوق خیال ساتي او د مور او پلار د دواړو د حقوقو خیال به هم ساتي ژوند به خشته او مزېدار به تېرېږي ممکن دا شی نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته کم سنت ښودي او کمې طریقې ښودي او کم مونږ ته د شریعت اصول ښودلي دي که مونږ د هغې لاندې ژوند تېر کړو نو کور کې به نه جګړې نه به اختلافي هلته سړي ته وایي د ښځې در باندې حق دې خوا ورته وایي ګورې د مور او پلار هم در باندې حق هلته ښځې ته وایي چې ته د خپل مور او پلار د کور نه ووتې ټیک ته مور او پلار سره ملاقات بم کې زیبم او د هغې خیال بم ساتې دلته چې د خاوند چې کوم مور دا ستا خواښې ده او د خاوند پلار ستا سخر دی دا د اوس مور او پلار چې د دې بم خیال ساتي که د شریعت په دایره کې دننه یو انسان داسې ژوند تېر کړي قسم دی کې څه شته موږ ټول د شریعت نه خلاف روان یو الله او رسول چې موږ له کوم اصول غوره کړي دي د بنده به څه اصول او څه به قاعدې وي د بنده علم خو د خدای د علم برابر نه دی چې الله د انسان د ژوند د تېرولو کومې قاعدې ښودلې دي او الله د انسان د ژوند د تېرولو موږ ته کوم اصول ښودلې دي نو هغې کې به زموږ خیر یې کړي الله خو موږ سره ظلم نه کوي الله خو په دې معاشره کې امن غواړي الله خو په دې معاشره کې سکون غواړي الله په دې معاشره کې د مسلمان سره جنګ نه غواړي په دې خفه کېږي الله په دې معاشره کې د مسلمان د لاسه بېعزتي نه غواړي په دې الله خفه کېږي نو چې الله دا غواړي چې ستاسو ژوند خوشحاله تېر شي د خندا دې تېر شي او د عزت دې یو بل سره تېر شي او د امن او د سکون دې تېر شي نو دا به هله تېرېږي چې د الله د قوانینو او د قواعدو مطابق موږ خپله زندګي تېره کړو اسبب نه نو لور باندې او په دوی به محنت کوي چې دا دینداره لوی شي او دا جیره سبا واده شوه او دا تا پوه کړي چې د سخر کم حق دی او د خواښې کم حق دی او د ګاونډي کم حق دی او بیا د اندرور څه حقوق دی او د بچو کم حقوق دی قسم دی کې سمیت څه ژوند به ډېر خشته او مزېدار او د اطمینان تېرېږي یو مثال به یې درله درکړم یو مور د مور او خاوند دی او دواړه دیندار دي یو خدای ولې یو ماشوم بچی ورکړ چې بچی یو شو ماشوم نو دا مور د دې بچي دا مور دا ښځه د خاوند ته وایي وی سړیه دا بچی خو موږ د الله نه په ډېرو دعاګانو غوښتی دی اوس دا بچی به ما ته پرېږدې د دې بچي تربیت به زه کوم ټوله دینداره مور داسې خاوند ورته وایي ښځې ګورې هسې نه ګډوډ به شي درنه ډېر دعاګانو باندې غوښتی دی ګډوډ به شي درنه او دې پرېږده ما ته چې د مدرسه کې سکول کې داخلوم امور یې ورته وایي چې ته پرېږده و مدرسه سکول کې به هم داخل کړو خو بس دا بچی ته ما ته وسپاره د جامو د ډوډۍ بندوبست نه کوه او اخلاقي تربیت یې ما ته پرېږده ډېره خبره مور دینداره و دې بچي ته به نصیحت کوه د دې مور یې دا خیال و چې انسان له لومبۍ سوچ خو د عقیدې پکار دی
چې دا په الله مضبوط یقین او کلک عقیده راشي. نو دا مور به لګیا وه او دې بچي ته به دا نصیحت کو چې بچې زمونږ یو ذات دی الله، زمونږ پروردګار او زمونږ رب دی او زمونږ د خیر او د شر مالک دی. لومبې به ورته دا ذهن ته ورچي. دا ماشوم پې پیدا شو دا لومبې بانګ ورته وی نو دې خو بانګ نه وایي او که اوري نو دې خو ماشوم دی اوري به قوت سماعت شته خو دې خو په دې نه پوهېږي. لیکن دا روحانی طور تا د روح ته د الله د وحدانیت او توحید یو غذا وردن نه کړه چې دا ماشوم دنیا ته راغی چې لومبې د ده په دې غوږونو کې دننه اګر چې دې وخت کې نه پوهېږي اوري خو پوهېږي نه خو د دې روح ته او د دې دننه وجود ته او په دې وینه کې الله اکبر او لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او د کامیابی او د منځ د دعوت شی وردن نشي. نو مور ورسره دا خواري شروع کړه بچې زمونږ الله دی، زمونږ د خیر او د شر مالک دی او دا چې دنیا کې څه دي دا مونږ له خدای راکوي. بچې دا ژوند مونږ له خدای راکړی دی، مرګ د خدای په لاس کې دی، رزق او ډوډۍ مونږ له خدای راکوي، عزت او ذلت مونږ له د خدای په لاس کې دی او روغ صحت او مرض د خدای په لاس کې دی. دا ورته ښایي ما بېشک دی دنیا خو د اسبابو ځای دی خو بنیاد د دې ټولو څیزونو خو الله دی که نه. که ته غنم ما کرلی دي زمیندارو یو مال درغون کړی دي نو دې غنمو له چې کوم اوبه په ځمکه کې پیدا دي په چینو کې په نهرونو کې دا خو تا نه دي پیدا کړي چا پیدا کړي دي الله. او دې غنمو له چې کومه هوا پکار د اکسیجن مثلا او کومه رڼا ولا پکار دا خو تا نه پیدا کړي دا خو خدای پیدا کړي. او ځمکه کې د غنمو د زرغونتیا چې کوم طاقت دی بیا تا نه دی کړی هغه الله پیدا کړی دی. او بیا ستا په لاسونو کې د دې غنمو د ویشتو طاقت او هغه بیا د لو طاقت وغیره دا خو تا نه دي کړی که دا لاسونه د تشل کی خدا کار نشي کولی. زمونږ دې اسبابو پسې شاته د الله یو لوی طاقت روان دی. دنیا خو ظاهر کې د اسبابو ځای خو اسبابو پسې شاته یو قوت او طاقت شته په هغې به ایمان ساتي. نو دا مور دې بچي ته لګیا ده د خپل عقیده سموي. مور به ورسره دونه خواري کوله چې ډوډۍ به وله په کوټه کې دننه کېښوده چې د بستره کې او یا په المارۍ کې اوبه به یې موته دننه کېښودې جوس موس وغیره او دې بچي ته به یې ویې بچې ولې ما نه به اوبه نه غواړې ډوډۍ به ما نه غواړې دا به الله درکوي. ډوډۍ د خدای په لاس کې د خدای به درکوي، جامې اوبه به خدای درکوي. مورې خدای کوم دی بچې مونږ ورته ښکارو خو مونږ یې نه نو ګورې ماشوم له خو چې د کولالۍ خټه ده که ته کوزه جوړې او که ته منګې جوړې چې کله به دا بچې اوږې شو نو زه به الله ته لاس پورته کوم یا الله زه اوږې ما له ډوډۍ راکړي. نو مور به ورته بچې ورشه څنګه خدای چې مونږ نه نو پټ دی نو څیزونه به هم درته پټ ږدي. نو دا بچې به کوټې ته ننوت المارۍ بوټونه به یې ولټول خو به ورته مور ډوډۍ ښودې وه نو زه به ډوډۍ راوچته کړه. چې کله به تږي شو یا الله مال اوبه راکې نو مور ولا عقیده جوړی نو دې به کوټې ته را ماشوم ننوت. مور به ورته چې ته ګوټ کې جام کې اوبه ښودې وي یا په جګ ګیلاس کې نو دې به ورغې اوبه به راواغېستې اوبه یې څښلې. مورې ما ته خو خدای پاک دې کړکۍ ګوټ کې اوبه ښودې وې هم یې څښلې بس بچي دقسې د الله نه غواړه نو بس خدای به راته دننه ننوځه ګوټونه لټوه خدای پټ دی ښکاري نه شي ځنه به هم درته پټې ږدي. تر دې حده پورې چې کله به جامې خیره نه شي مور به وله پټې وینځلې نو کوټه کې به ورته ویلاندې کړې یا نه به جامې ده به دقه چل کو د الله نه به سوال کو او کوټې ماشوم دی لا خو نه پوهېږي چې دا هر څه خو خدای راکوي خو ظاهر کې خو الله ما د ترکاري نه پخوي خو مور وله یو یقین جوړی یو عقیده وله جوړی ماشوم خو لا پوهېږي نه هر څیز چې به د کلم ضرورت راغی الله نه به سوال کوم او مور به ورته پټ فورا کېښودلی او دا دومره محنت مور د بچی سره رښتیا وایي دې زمانه کې میندې بچو سره دا محنت کوي نه د دنیا کار کې کوي خفه کېږي دنیا کې کوي هغه پینټ او شارټ او ته ښه مزېدار ایسري کړې پراتي او ټپن کې ورته د سکول ترکاري ښه مزېداره خشته پرتی او سپلی ورته مور د مخکې نه پالش کړي نه چې بچې ته پالش کا او بوټان یې ورته مخکې ریښودي او ساری وقتی اتوار نه بغیر سار وقتی پاسای اتوار پر اس کے پلار پاسای چې بچے پاسه مانځله پرېږدې د نه چوټه روز مور وای پرېږدې چوټه لږ دمشي ستل بیمار بشي دا شپږ ورځې دی نه جوړه ده چې وختي دی پاساو شپږ ورځې کې دی 3 بجې او 4 بجې د سکول نه په پرایویټ بس کې راځي او په دا ګرمۍ کې را روان دی او سار وختي دی بیمار نشو نن د اتوار پر ورځ مانځله پاسه بیماریږي
بچو سره مونږ محنت کوو دنیا دپاره، دین لنا. بچو باندې مونږ وخوږو خو دنیا دپاره، الله دپاره نه. بچو ته مونږ خایو غټه بسته ورته شاته ورواچو، رومبې ورته په غوږ کې دا صدا وردننه کړو چې بچی ګورې تربور ته دې ګوره که نه څنګه لینډپوزر کې ګرځي، هغه تربور ته دې ګوره که نه څومره اعلی ګاډۍ کې ګرځي، ورې خر چې د خره کمې که نه نو غوږ یې د پرېکولو دی. او تکشه بچې شا بچې داسې تعلیمو کې او داسې ځای ته ځان ورسئ چې هغه تربور د یو ګاډي کې چې پنځو کې ګرځي، چې هغه یو بنګله چې ستا لس بنګلې وي، دا لومبې په دا وخت کې ورته مونږ دا ناره ور واچو. هغه له سوچ مونږ دا پیدا کړو. مونږ ټول خپلو بچو له دا سوچ پیدا کړی دی چې پیسه په څه طریقه وګټه او بنګله به په څه طریقه جوړه او چې څومره پیسه لو په هره طریقه چې خو جمال پیدا کړي. بس په دې ما بچې نه دی پوه کړی. د دنیا تعلیم منع نه دی، بالکل یې کوه. د دنیا تجارت منع نه دی، څومره چې کوې کوه. د دنیا رزق قتل تا ته په دې نور تپاسه هم درته لیکلي دي چې حلال رزق طلب کول دا ثواب دی، دا د جنت ذریعه ده. او نبی علیہ السلام هم فرمایي چې حلال رزق یو سړی طلب کوي دا فریضه بعد الفریضه، دا پتا فرض دی. بچو له روزي ګټل، حلال نفقه ګټل، ښځې له ډوډۍ ګټل چې تجارت نه کوي، دکانداري نه کوي، نوکري نه کوي، څه به خوري؟ مونږ به څنګه وکړو؟ حج او زکات روژه به څه ونیسئ؟ د دنیا دا څیزونه منع نه دي د مارونو. ګورئ بنیاد دا دی چې دا 2 نمبر کې دي، 1 نمبر کې الله دی، دا په 2 نمبر کې دي، په لومبي نمبر کې خیرت دی، دا په 2 نمبر کې دي. دا خو لږ ژوند دی که نه؟ څومره خلک زما ستا د لاسه موږ په کټونو کې مقبرو ته یوړل، څومره خلک د دې ځمکو د جایداد مالکان تاسو لیدل نن د قبرونو لاندې پراته دي. اصل ژوند خو که ته مسلمان یې منې به هغه ژوند دی، دا خو عربي ژوند دی. نو بچو ته خایا سکول ټیم لېږه، کالج تم لېږه، ټیوشن هم ورته نیسه، او هغه لپاره هغه چې څه دي یونیفارم وغیره چې څه دي خوښې ورسره یې کوه، خو دا ورته په غوږ کې اچوه چې بچی ګورې شریعت مطابق به ژوند تېری. بچی ګورې یو الله شته چې موږ سره به حساب کتاب کوي. بچی ګورې د استاد قدر به کوي په لاره. بچی ګورې پردو جنکو ته به نه ګورې. بچی ګورې بینچ باندې به یو جینۍ سره په سبق په سکول کې یو ځای به شریک نه وی. بچی ګورې دا مور سره لږ خایه که نه، دا مور ته خایه چې د مور او پلار هم څه قدر دی، د هغې هم خیال ساتئ. د الله وحدانیت، د الله ربوبیت دی بچي ته په ذهن کې ورواچئ ورسره که نه. نامونږ پرېښی دی. مور دغه ده، بچي له ژوند جوړئ. اوس ګوره بچي له خدای څوک جوړئ؟ مور به ورسره دا خواري کوله 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 کوله. یو ځل سکول کې مدرسه کې هم داخل کړه، بچی مدرسې ته ځه، چا سره به استاد نه سبق اورې، نیک به دلته راځي، هلته به نه ډوډۍ نه اوبه، دلته به تاله خدای څه درکوي. ور به ماشوم ما درته مخکې وایي چې څنګه ته جوړی هغسې جوړېږي. مور یو ځل چېرته رشته دارانو کره تللی چې هلته لاړه ټیم پرې واوړېد، اوهو زما بچی خو نن مدرسې ته تللی دی، خو به غرمه راغلي، ما نه خو لږ شوي دي، ما خو ورته نه اوبه ایښودې دي، نه ورته ما ډوډۍ ایښودې ده. چې راغلي هغه به د خپل ماشوم لاسونه څومره الله ته نیولي، څومره به یې خدای ته جلا کړي چې خدای ډوډۍ راکړه، ما خو نن نه دی اخی، خدای اوبه راکړه، څومره به یې ګوټونه لټولي، کور کې منډې تړې به وایي. الله دا څو شو، الله دا خو زما راز نن به فاش شي. بچی خو به وایي چې بیبي دا خو تا را تار سې ښودل او خدای به دې یادو. نن چې ته نه شي رشته دارو کره تلې، نن خو خدای پاک ما ته اسم کې نه ښودل، وایي مور دروغ دې راته وې، دوکه دې را سره کوله، هر څه به ته یې ښودل او ما ته به دې خدای یادو. خدای زما دا د شپږو 7 کاله 8 کالو خواري خو ډک ته پرېوته. یا الله لږ مدد را سره نور هم وکړي چې زه ورځم چې زما د بچې لاني راغلي، او زه د پټه ډوډۍ کېدم او زه ورته صوبه مو به کېدم، پړونې را کاږي، را په ځغل، را په منډه چې راله بچې راغلی، کور کې ناست دی. خدای څه به شوي. بچی فوراً مور ته وایي مورې چېرته تللی وې؟ بچی زه خو افلانکو رشته دارو کره تللی وم. څه وخت رالې زویه؟ بچی څه وخت؟ مورې زه خو رالم. مورې خبر نه یې؟ څه چل دی زویه؟ نن خو ما له زما رب ډېره ناشنا ډوډۍ را کړې ده. څه شی دله درکړه؟ ته نه وې رالم، ما خدای ته لاسونه پورته کړل چې الله نن خو زما مور هم نشته دی، خدای ما له ډوډۍ راکوږم، مدرسې نه رالم او تږم. چې بیبي کور ته کوټې ته ننوتم، مې وکتل ناشنا ډوډۍ پرته وه. داسې ډوډۍ ما چېرته نه ولیدې بیبي، تاله مې هم پرېښې ده، میوې دي ورسره، جوسونه دي ورسره، خوشبویي دي دي، روا مې غېشته مې خوړه. بیبي کوټه کې د دنیا پرته ده، ما له خو نن زما خدای ډېر ښکلی رزق راکړه. بس نور پوه شوه،
الله توجل الله سوچت کا الله باس زما خواري تا په ذکر الله زما د بچی کنیکشن ولګي در رب العالمین سره الله داسې کولی شي. حضرت بی بی مریم قرآن شریف کې الله فرمایي چې زکریا علیہ السلام کله د بی بی مریم تربیت کو نو التزام له کوټه وا هغه کې بنده کړي وا او هغه پسې به جرنده والا چې دې به بارته قرآن شریف کې الله وایي کلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. کلما لفظ په شریعت کې چې کله هم زکریا علیہ السلام نه نوته یو ځل نه ګوري یو ځل دا واقع ده کله باندې نوته ده او دروازه به کولاو کنو بی بی مریم ماشومه تبا رزق پروتو او علماء لیکي احادیث کې راځي د اولې میوه په جمی کې او د جمی په اولې کې لکه اوس چې راکمه میوه د اولې او جمی پته نه لګي هر وخت درته ملاويږي دا کسب او تروزی پرتا وا کلما دخل چې کله باندې ورننوت یو ځل نه ده خبره کله ورننوت نو روړي پرترا نو اته تاسو کې چې لومبي ځل ورغه مریم ان لک هذا دا کله ده روزي چې تاسو مخ کې پرتا ده ما خو دروازه جرنده کړو چابي خو ما سره شوف راغلي دي اما شو ته سوي قالت هو من عند الله ډوړې چا د طرف نه ده وای چا د طرف نه بیا وای چا د طرف نه هو من عند الله الله د طرف نه او ماشوم ایمان ته وسګوره کنه زمون ایمان ته ګوره دا ماشوم ایمان ته ګوره ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. حضرت زکریا پیغمبر ته وای پیغمبر ته وای مریم پیغمبر نه ده پیغمبر دی. حضرت زکریا علیہ السلام ته سوي چې الله غواړي چاله غواړي به حساب روزي ورکړي دغه شک شبا نشته مریم پیغمبر نه روزي ورکړي دغه ماشوم ته مور وي او هباس الله او شو زما مسله حل شو زما د بچی تا کنیکشن ځان سره ولګو بس ډایرکټ شوز البچی الله یو بل سره نه خپنه غشو او زميان دته زو وتم هغه ماشوم لکه مور تربیته کده پوټینی نه خدای څوک جوړ کړ خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه هغه ماشوم نه خدای جوړ کړ چې دغه تنشم ملي لوی عالم او تصوف لوی امام چې دا هغه په ژوندۍ کې په زرګاو اندوان او سکان خدای پاک مسلمانان کړی دا د مور تربیت شي. مور دیندار ده خود ماشوم خو لومبه د مور په غېږ کې لویږي مور دیندار ده دا بچي به د لومبه مدرسه د مور غېږ ده مدرسه کې چې ماشوم ته ښه تربیت د مون په سکولونو کالجونو کې د یو سیستم دی زه عموما چې تاسو مې سکول کالج یونیورسيټي ته بوزي بیان لا دا ورته وایم تعلیم شته او تربیت نشته ګورو باندې ډېر لیکل شوی تعلیم او تربیت خو تعلیم شته تربیت مونږ د بچو نه کوو سکول کې علم ورکړي پاکستان کې علم ډیر زیات شونن سبا اسباب او ذرایع ډیر دي کمپیوټر او نت وغیرہ پیسې کتابونه او بکس دونه دي کې د حد نه ہوتے تعلیم شته تربیت نشته او تربیت کوي او دي یورپی تربیت نه هغه تربیت خو چې د خو د یورپ تهذیب ته ګورم قسم په خدای کرکه ته راځي یورپ ته د تهذیب ته ګورم لاله ته کولو دي پاګه خلکو جنہ کې بربندې کوي جنہ بلا سړی د خاون په مخ کې بخزا پر دې الک سره دي دا مې بوای فرند الک دوست مې دي مور بد سړی په مخ کې پر دې سړی سره دي لور بد پلار په مخ کې پر دې سړی سره دي خور بد رور په مخ کې پر دې سړی سره دي ولې دې ست مخ کې بدي دروازه به توالي شي موټر به تبارود لريږي جنہ به نه غور دي په ټلیفون برابر دی سجد چرته دي دا ما فرند راغله دوست راغله الګ وای زماغه ګرل فرند راغلی دا هغه دوسته مې راغلی دا شپې بمبار کې پورټلر کې دا تهذیب والله دا تهذیب خو چې سړی په لاړ نه چې سړی په د خنزیر غول ور واچي دا څه تهذیب دی خله خواله چې ستا خبره ده بل چانه ده خو ستا هغه چې خپل خاون خبره ده بل چانه ده مور ستا هغه چې ستا د پاسه بوقلو پټه پرته په کور کې حیا محفوظ ده الحمدلله ټول یورپ کې وګرځا کچر برطانیه او امریکا او استرالیا دا او کدا نور ممالک دي ټول کې وګرځا تا ته بل واده په وخت کې پاک جنې یو پسلو کې 1% ملو نشي او الحمدلله د اسلام تهذیب کې د مسلمان ملک ته ګورا د واده په وخت کې بتا ته 100% جنې کې پاک ملاويږي دا د خدای فضل او د خدای کرم دی ته خپل کاروبار کې او خپل دکانداري کې ولې جمع چې زما حیا زما په کور کې محفوظ ده دا څه ده کنه ده البته هغه په مخ کې هغه جمع نه دي د سجن دي تهذیب د اسلام دی
جون د اسلام دی. مور پلار دلته وګوره، د مور پلار څومره قدر خلک کوي. مې پلار ایمان چې پکې وي هغه حالت یادو، دین چې پکې وي هغه حالت یادو. د پلار قدر، د مور قدر، چې ته مړ شي ورپسې جاړي، چې بیمار شي په ډاکټرانو ګرځي، یاره چې ایمان پکې وي هلته څه حالت دی. تاسو وایئ یورپ ما ته پته ده، یورپي ممالکو کې وګورئ چې بس هلک او جنۍ په هلکانه کې په واده وروسته دی دوستانه کې مور پلار لړل پاتې شو. بس مور پیشا او ځان له خپل سیسټم پیشا، حکومت پیشا او د هغوی تربیت پیشا، او پلار پیشا او د حکومت هغه څه ورته ویل کېږي هغه لکه دلته یتیمخانې دي، هلته د هغوی خپل پیسې دي. مخکې ما خپل اخبار کته، خپل اخبار مې کته، یو ښځې پنوسۍ دعوه کړې ده، د لور دعوه کړې ده په امریکا کې، ما خپله رساله کې کتلې دي، او جج سره دعوه کړې ده چې دا زما لور ده او ما سره یو ځای اوسېږي، یو فلیټ زما نه لاندې ده، ما سره ملاقات نه کوي. جج نه راغوښته دا مور په تا دعوه کې دا ټیک تا ویو، بالکل ټیک تا، دې سره ولې ملاقات نه کوي؟ ستا مور نه ده، یادېږي دې نه؟ هغه 15 منټو لري ما له وخت راکړي. جنۍ څه وایي؟ وایي چې خپلې ډیوټۍ نه راشم ما سره وخت بیا نشته. ولې وخت نشته؟ وایي ما سپی د هغې سره لوبې کوم. سپی او مور یې وایي چې سپی سره لوبې کوي. جج ورته وایي دا مور دې خوښه ده که سپی وایي؟ سپی مې ډېره زیاته خوښه ده. امریکي جج فیصله ولیکله چې قانون نه د هغې تپوس وکوه، په دې لږ پته لګي ویې ګوره لغوندې. امریکي جج فیصله ولیکله چې که یو لور د مور سره ملاقات نه کوي، نیا سره نه کوي، هېڅ حق پرې نه لري چې د هغه سره ملاقات په زور وکړي. دا جون دی؟ دا زندګي ده؟ جون خو مړه چې خدای را کړې د شریعت مطابق، والله پکې سکون او اطمینان هم دی. موږ ورتاسې بې څه شا کړی دی، دې ته جون وایي. نو لور له تربیت ورکړه، ښه تربیت والا ورکړه چې دا سبا په کور کې دننه ده تر څو واده نه ده. مالک ابن دینار رحمت الله علیه کور خرڅاو، د هغه ګاونډ کې یو سړي کور خرڅاو. یو سړی ولا راغی وی دا کور خرڅوي، وی په څو خرڅوي؟ وی په 2000 درهم، په 2000 درهم. او چې دا څه عجیبه خبره ده، کور دې د ضرور دی او د ضرور روپو دی او خرڅوي په 2000. سړی ورته څه وایي؟ وی دا ټیک ته چې کور د ضرور دی، بالکل د زرو نه زیات نه دی. ولې په 2000 خرڅوي؟ وی په زر درته د مالک ابن دینار ګوند درکوم، زر کور دی د زرو د مالک ابن دینار ګوند دی. وی مالک خو کور نه، اخو باید په مدرسو کې ګرځي، اخو خانقاه کې لګیا دی منډې ترړې وای. وی د کور دننه د ښځو ماحول په زر خرڅوم، ما ته چې د هغې د سنانو نه کم خوشحالي او سکون میلاو دی، پته نشته بل دی دا میلاوېږي که نه میلاوېږي. په زر در باندې کور خرڅوم، په زر د مالک ابن دینار د ښځو ګوند در باندې خرڅوم. دا خو قیمتي شی دی، موږ دا څه پرېښي دي. نو دا به شریعت سره به برابرې، شریعت سره به خپل ماحول سیټ کړي، ښځې ته ماشومانو بچو باندې به دا محنت کړي چې دوی د شریعت مطابق زندګي تېروي. اوس دا به په کومه طریقه د شریعت مطابق کوو؟ زنانو سره به څه کوو؟ شریعت به ورته څه ښیي؟ په څه به ورته ښیي؟ په والو ټکولو؟ نه، دا غلطې خبرې دي. زموږ په دې بانډو کې په دې کلو کې عموما همدقه دی، سړي سره کوته کي او د ښځې ملایي په معمولي خبره درزول دي. نه نه نه، ښه تربیت کوله کې. دا یو څو مثاله درته ښیم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی. په دې اخره زمانه کې حضرت علی رضی الله عنه لور د ام کلثوم، ام کلثوم هغه ته وایي علي صاحب ته چې ستا دا لور ده او دا ماته په نکاح کړه، زما عمر زیات دی، دې وخت کې مې د واده ضرورت نشته، خو زما یو لوی ارمان دی چې که دا جینۍ زما په نکاح کې راله ستا دا لور، دا خو د بیبي فاطمې لور ده، نو که موږ له خدای لاندې اولاد راکړه، بچي راکړل، نو هغه به زما زوی وي او د نبي علیه السلام به نوسي وي. دا مې شوق دی چې لاندې زما د حضور پاک نسب یو شي. نو عربو کې اوس هم دا رواج نشته او مخکې هم دا نه، او په شریعت کې هم دا پابندي نشته که د جینۍ عمر زیات او د هلک کمي، یا د هلک زیات او د جینۍ کمي، او دواړه سره خوشحاله وي، ګورې د زور نه، او مور پلار هم خوشحاله، هېڅ پابندي نشته. البته که چېرې هلک د ډېر عمر دی او جینۍ د هلک ده او دا مور پلار یې په زور ورکوي، دا منع دي په شریعت کې. یا مثلا جینۍ د ډېر عمر ده، هلک د هلک دی، او دا مور پلار هلک مجبوروي چې دا به خامخا کې د عمر رسېده، هغه وایي بابا نه کوم، زما د مور په ځای ده، نو نه شي مجبورولی. خو که چېرته هلک او جینۍ هم خوشحاله، یو مور پلار هم خوشحاله، هېڅ بدیت نشته. بهر کیف چې ورته وایي دا را په نکاح کا شوق مې داسې دی، علي صاحب ورته څه وایي؟ د امیر المؤمنین خوښه به دې نه شي،
خدا سے کار دې درلېږم نو ته وګوره نو کله خوښه شو درته په نکاح کوم کله خوښه نه شو نه در نکاح کوم او په شریعت کې دام جایز دي چې څوک یو جنې په نکاح غشتل غواړي نو هغه مخ ته کتی شي خو د شهوت په بنیاد باندې ګوري حدیث سے پکې د نبی علیہ السلام چې کوم خدای په نکاح غواړي نو هغه ته کتی شي وګوره ولې سپته لګي خو خدای نشي مو پلار درته وکي نو سبب د جنې جندم غر کې استادم غر کې او چې ویله خو خدای شو نو بس جن به بیا خطرېږي جنې خو الک لیدي شي بلا رضی الک ویني هغه ته کتلی شي الک ویني ته نشي کته ځکه پړونه کې بند ده نو ځکه دل د اختیار ور بهر کیف چې دا جنې ورولې غلوي صادر باور کم نو ته کله خوخه شوې صادر مې خوخه او کله خوخه نه شو نو صادر مې نه دی خوخه ویخه صادر یې ورکو علي صاحب ور شامل المؤمنین لدا صادر یو څه چې بابا مې راکړې ستا خوخ دې کنه دی خوخه دا چې یال صادر یو ولا امیر المؤمنین ته وای دا صادر مې بابا راکړې دا وګوره خوخ دې کړي نه دی خوخه عمر صاحب کې ډېر زیاته حیا و هغه وته کته نشو نه دې خپل ته کته مخته نشو کته خپل ته وګورم څنګه اندازه بر دینه معلومه کړ اجنه په پېښوا امیر المؤمنین صادر دې په دې پر خو ما خپل ته نه ګوري قسم دې کته امیر المؤمنین نه چې داسترګي مې درنه استوي حیا د پکې دې د بیبي فاطمه لور ده الله اکبر د حضور پاک نو سیدا بیبي فاطمه کې دومره حیا وا چې اول وته حضور پاک او فرمایل دی فاطمه یې میاش قتل ده بلا ولا میاش ته وګوره دی وته نه قتل بیا دې بچي میاش قتل ده کړ بیا وته نه قتل بچي تا ته فاطمه میاش قتل ده وګوره ورته وی بابا زه خو د دې مې درې مې شپې میاش ته نه ګورم ولی بچي وی دې وخت کې سړی وته ګوري نو زموږ د سلو نظر پر میاش یو ځای کېږي او شریعت کې دا منع نه دي یو دیوال ته سړیم ګوري او خدام ګوري اس منع نه دي یا حضور پاک وته وی وګوره نو هغه کې څه ممانعت دي کمنه بیا وته ولې وی چې ګوره لیکن دا هغه خپل حیا و دا زنانه باندې چې کله مړ شي او مقبره ته خلک وړي د پاسه ډوله پرته دا د بیبي فاطمه ایجاد دي هغه وصیت کړو چې دا کله مړ شم د شپې به مې خبره دروازه نه او دیم زما په دې لاش باندې بلرګي کې له پاغي بسادر واچوي چې زما لاش د مرګ نه پس پلار دي چې زما په کفن د چاسترګیو نه لګي دومره حیا نن سبا خو زمون خځې نور ټول به حیا دي بچي به حیا خځې به حیا جنال تباہ او برباد دي یریګم قسم دې اسنا یورپی معاشرات دلته جوړ نشي یورپی ماحول دلته مونږ ته جوړ نشي د دې نت او د دې موبایل په ذریعہ ورنن دلته کوم د علاقانو د جنکو دوستانه شروع شوه دا فتنه دلته جوړه نشي او کافر سره کوي مسلمان سره د گزاره بیا ګوره خدای نه کوي ولید تاسو دا سونامي د انډونیشیا وغیرہ یو څوک سره تباہ کړل کنه دا زلزلې منلې دي په خپل علاقه کې او دا سیلابونه ونلې دي او خدای خبر چې نور بس عذابونه د خدای قهرونه راضي با الله دې مساتي اره ګناه کې بر سره خدای گزارو کې په فحاشه کې در سره نه کوي بهر کیف اورته چې وې د ما ټوټه نه ګوره او تو خاندل وې دا بابا ته واجه صادر مې خو چې کور تراله ای بابا وې دا څنګه امیر المؤمنین دی هغه خو صادر پری خو او زما ټوټه نه قتل عمر خو ته غوسه وکړه چې امیر المؤمنین نه د استرګي مې درنه استوي علي صاحب دې بچي خیر دار خاوند دی دا خاوند دته ورکوم ما سم چپ شو خبر خلاص شو دا جنې ورته واده کړه اتفاق دا چې په دغه زمانہ کې به خلکو په خود ظلمونه کول او باندې چې خلک عرب له سخت خزه به والي ډېر زیاته زنانه ورته د حضرت عمر بیبي ته به شکایت کا اکثر به لاسونه ورته خلکو کنه دی وجود ته څنګه شین کړی دی راته وهله عمر سے په منبر اعلان وکړ اور سرکاري جاری شو چې خزه بنوي د خزو وهل په بعض وختونو کې جیز دي لیکن رو اغم خپل مرتبه لګوري په درې مسلوم نمبر کې وهل جیز دي هغه کوم شرطونه دي درته به ولې اوم درته وي وی بالکل بخد نه وای ظلم برکه به خذ سره قسم دې حضور پاک مونږ ته فرمایي وی دا خذ تاسو سره قیدیان دي انهن عوان دا تاسو سره قیدیان دي کته ورته پلار کرزه خو زی بکته نه پرې دي نشیته کته ورته چې فلان کې رشتہ دار کرزه زی بکته نه پرې دي نشیته کور کې دنه ناشته دا نو دې سره بخسلوک کوي
مرض وفات کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله وفات کېږي. اخیری تقریر چې نبی علیہ السلام کړی دی، اخیری بالکل اخیری بار تروته او داسې حالت کې چې سر مبارک تړلی او سر یې خوږېده. یو صحابي ورته راغی، نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله صحابه جاری، انصار بالخصوص ډېر زیات جاری، ځکه څو ورځو نه ستا ملاقات هغوی نه دی کړی. نو نبی علیہ السلام یې موچت کې ما بوځه جومات ته. نو داسې حالت کې بوته چې یو لاس په یو صحابي ورواچو، بل لاس په بل صحابي باندې ورواچو، او دا خپله ګورې نه شوه، ورپسې راښکې شوه. صحابي بخاري شریف کې حدیث دی چې د نبی علیہ السلام د دې مټې ګوتې نه یو کرښه په لاره جوړه شوه. جمعات ته بوتن په منبر یې کېنو. دا اخیری د پیغمبر علیہ السلام مبارک تقریر دی، دې نه پس جمعات ته راوتې نه دی. نو دې کې یو څو خبرې کړې دي. یو پکې دا دی چې النساء وما ملکت ایمانکم، ولې د ښځو خیال ساتئ، ښځو سره ښه سلوک کوئ، وهې مه ټکوئ مه، ظلم ورسره مه کوئ، مور پلار کور نه مه بندوئ. او دریم ما ملکت ایمانکم، وینځه غلام نوکر امسایا د افسر ما تحت کم دی، دا ما ملکت ایمانکم. ستا د قلم لاندې کم خلک دي، یو ډایرکټر دی هغه سره لاندې چې کوم عمله ده، هغه ایسیار ولې چې کم لیکي د هغه د لاس قلم لاندې دی. چې کم خلک ستا د قلم لاندې دي، نوکر دی که امسایه دی که مزدور دی او که لاندې بابو دی، د دې به ګوره ډېر زیات خیال ساتي. دا به دې سره به ظلم به نه کوي. نو اخیری بیان کې حضور پاک د ښځو ذکر کوي. عمر صاحب اعلان وکړ چې ښځو سره ظلم به نه کوي، وهل به بند دي. نو چې دا دې ووایي خو ښځې مستېږي، سر خولې که نه ښځې مستېږي که نه، لږ ګوزا وهې به نه، خو لږ دباو کې روب کې خو به ساتې که نه، روب نه دې ووتل ځان نه دې کار وکړه، لږ روب کې به ساتې ښه ده. نو بس ښځې مسته شوې، بیا به خاوندان له جوابونه ورکړو. یو باندیسي له ښځې جواب ورکړی، اواز یې پرېسته. باندیسي په منډه راغی چې عمر صاحب ته شکایت کوم چې مونږ باندې روال بند کړي دي، راشه زمونږ د ښځو حال وګوره، او چې یو خبره کوو لس جواب راکوي. باندیسي چې راغی دا داسې وخت و چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره همدغې ام کلثوم شور جوړ کړی دی او جواب ورکوي، اواز یې پرې اوچت کړی دی. باندیسي دروازه وواله، خو اواز یې واورېده د دننه نه چې دا خو عمر صاحب باندې دی بي بي اواز را پورته کړی، جوابونه ورکوي. چې عمر صاحب ولره ووته، باندیسي ورته وایي، باندیسي ته وایي څنګه راغلی؟ وایي صاحب یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه. څنګه حل شوه؟ و دې نه وی حل شوه. وایي ما د ښځې شکایت راوړو چې ښځه ما له جواب راکوي، وایي ستال مې په کور کې دننه ولیده چې ته ګزاره کوې، مونږ خو بیا سر کې کوو. او ته څه وایي؟ وایي ګوره دا ښځه تا له یو څو ډیوټۍ کوي، یو ډیوټي د دا کوي چې د کور څوکیداري دی کوي، که ته بار یو ښځه یو هم په کور کې دننه یوازې دا غل نه راځي، دا یو ډیوټي شو. دویمه ډیوټي څه کوي؟ پخلی دله کوي، ستا هم کوي، ستا د میلمه هم کوي. درېیمه ډیوټي سره جامې دله وینځي، ستا مینځي او ستا د مزدور او چاکر مینځي، څادر هم درله وینځي. او څلورمه څه ده؟ کور دله صفا کوي، چپړاسي خدمت ته لګوي، کلاس پاو. او پنځم نظر دی پې د ګناه نه بچ دی. نو چې کومه ښځه تاله دا پنځه ډیوټۍ کوي، که دی دله نه کولې او ځان له د جامې دوبي راوړلې، ډوډۍ دې ځان له په هوټل نه راوړلې او څوکیدار دې هم نیولې او کور کې دننه د سفید هم سړی څومره پیسې به دنه تلې. نو چې دا پنځه ډیوټۍ دله څوک کوي او ګزاره ورسره نه کوي، نو څه به کوي؟ ګزاره به کوي او چې څومره ورسره پخوا اخلاقو ګزاره کوي، هغه مره به خدای دله قدر درکوي. یو لوی بزرګ دی، لوی د زمانې ولی الله د زمانې بزرګ تېر شوی دی، لوی بزرګ دی. ښځه ډېره زیاته بد اخلاقه وه، دومره بد اخلاقه ښځه وه چې د حد نه وتې. نو یو ځل یو مرید یې راغی، چې مرید یې راغی دروازې والا، نو ښځې دننه اواز ورکړه څوک یې؟ پیر صاحب ګورم. پیر صاحب څه شو؟ بس ښځې ورپسې اواز څه پیر پیر کې؟ پیر څه شی دی؟ د ما خاوند د ما نه بدرخه کړی دی، کله یو خوا غلی وي کله بل خوا، نو د ما خیال ساتي نه د کور د بچو خیال ساتي، او پیر او پیر او پیر او پیر پیر مې نشته. او که بیا راغلی ښه به نه مرید خوار له خراسان هغه علاقې نه راغلی، خدای دا څه په بلا واورېده. دې سره دا زما دا پیر صاحب ژوند څنګه تېروي چې لاړ چا تپوس وکړي، پیر صاحب وتلی دی هغه ځنګل ته، چې هلته لاړ وکته نو پیر صاحب یې په زمري د پاسه سور، جمدې زمري، او په لاس کې دا امسا په ځای د چوکې په ځای جمدې مار دی، دا زمري پې وایي. دا مرید ورته حق حیران دقسې وتلی،
پیر صاحب ته لکه ولې حیران شوې؟ وی صاحب زمری او مار دې قابو کړي دي او ښځه نشي قابو کولی. ما یو پوټي ورسره 2 منټه خبرې وکړې، اوس مې هم زړه درځېږي، ساه مې ځي راځي، را په زغلی کړم. اوس تا وزره د کال 12 میاشتې ژوند دی، خدای در سره خیر کړي، بلا سره ژوند څنګه تېروي؟ دا د ژوند تېرولو ښځه ده، دا نشي قابو کولی. او ورته څه وایي؟ او دا د دې ښځې بد اخلاقي ده او زما پرې صبر دی چې خدای دا مرتبه را کړې ده، دا مرتبه په دقت ما ته میلاو ده. که دا ښځه زه پرېږدم او زه ورته طلاق ورکړم، ما ته پته ده چې دا بل څوک نشي ساتلی، د هغې داسې خوی دی. هېڅوک ما سمه نه کړه، نو ما هره خواري په دې وکړه، خو دا ما سمه نه کړه. نو که زه یې پرېږدم دا به څه کوي؟ یا به ګناه کوي یا به سوالونه کوي، په فوټپاتونو به ګرځي. بس ما ته خدای پېښه کړې ده، ګزاره ورسره کوم، صبر کومه. نو دا مرتبه که ما ته خدای را کړې ده، دا د دې په بدو اخلاقو په صبر. او حضور پاک فرمایي، نبی علیہ السلام فرمایي، وی ښځې ولې پختۍ نه پیدا دي، او په پختۍ کې چې دا کومه بره پختۍ ده، دا کږه ګس طرف ته دې نه پیدا دي. نو پختۍ نه چې فایده لې کږه به یې فایده بالي، او که ته وایې چې نه دا پختۍ نه یې غوم نو چې نیغی ماتېږي به، نو ښځه نه چې فایده اخلي نو خامخا به پکې نقصان وي. کله به مالګه زیاته وي، کله به کمه وي، کله به سرې ډېره ګرمه کړي، جامه به کمیس پرې سوځېدلي، کله بل کله بل، او دا هم کمیس سوځي نه دی، دا قصدن سوځولي. داسې نخرې کوي چې دا کمیس وسوځه چې د تا خفه کړي نو شی ګرم کړي نو وي بس دا وسوځېد. او دا زما خدا خپل سوچ دی چې دا چینی غوړیم په کور کې خلاصېږي، نو دا هسې نه خلاصېږي، دا تاسو تنګې کړي نو هغې دله بس د ایران میران ته یا لختي کې غورځوي، بس خلاص شو. دا خو ګوره حضور پاک فرمایي هن ناقصات عقل و دین، په دې ښځې نه خفه کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دین هم ناقص دی او عقل هم کوتا دی نسبتا. د یوې ښځې ګوی د 2 ښځو ګوی د سړي برابر ده. حضور پاک تپوس ته کوي، ښځې ته په خپله تپوس کوي، صاحب زمونږ د دین نقصان څه دی او د عقل هم څه دی؟ وی دین نقصان خو دا دی چې تاسو منځونه څونه په میاشت کې کم دي، چې کله بیماري راشي منځ نه کوئ، روژې نه نیسئ، دا د دین نقصان. او د عقل نقصان څه دی؟ وی د 2 ښځو ګوی د یو سړي برابر ده. دا من حیث العموم یادوم، من حیث العموم داسې ده. بعضې سړي ناقص العقل دي او ناقص الدین دی، بعضې سړي بیمارانی منځونه هم نه کوي، بعضې سړي دی ناقص العقل دی، بیمار دی، کمزور دی، بعضې ښځې کامل العقل دی. د ښځو کې هم داسې ښځې تېرې شوي چې د هغې نه کامل عقل د بل چا نشته، او بعضې ښځې هم کامل الدین دي، دغه بیماریانو راځي نه، یو شان منځونه کوي. نو دا من حیث العموم خبره ده. بهر کیفو خبره مې دې پورې کوله چې هغه ورته نو حضور پاک وي ته به د ښځې نه فایده اخلې، خو سره د کوږوالي خامخا به ترې نقصانونه کېږي. او که ته وایې چې نه زه یې نه غوم، وي کثرتها طلاقها، بیا ورسره ژوند نه شي ترې ورته طلاق به ورکوې. دا بزرګ وایي چې ما ته دا مرتبه په دقه میلاو ده چې د دې ښځې په دې بد اخلاقۍ زما صبر ده. نو یو ځل دې کور ته راغی، دې کور ته راغی، دا ښځه خو یې بد اخلاقه وه، اوس یې ته هسې ځان ته پیر پیر وایي. پیر دی چې دا اوس ما یو کس ولید پر هوا داسې روان و، دې ته پیر وایي. ته په ځمکه لګې او تندې توخې او خپې توخې او ځان ته زبرګ وې. زمونږ د خلکو هم دا یو سوچ دی، زبرګي په دې نه ده ګورې چې چا څوک په دیوال کېناست او دیوال یې وزغلو، داسې خبرې دي. زبرګي په دې ده چې یو سړی د الله تقرب حاصل کړي، یو سړی نیکي وکړي، نیک عمل وکړي، بس دې نه غټ زبرګ بل په زمانه کې بل نشته. قرآن شریف کې الله وایي زه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا یحزنون. د خدای دوستان داسې دي چې نه به په آخرت کې په دې یاروي او په دې مړ شو دنیا کې داسې پاتې شو غمجن به هم نه. دا اولیاء څوک دي؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء الله دا نه چې په ټوپۍ ځان ته لیکلي یا په د دیوال یې لیکلي یا په دروازه یا په خانقاه چې زه ولی الله نه. الله وی الذین آمنوا، اولیاء هغه دي چې لاول په عقیده برابري، وکانوا یتقون، تقوی پکې ایمان او تقوا پکې راغله، د خدای ولی دي. او که ایمان او تقوا پکې نه نو که ډېر لوی پلار یې زبرګ تېر شوی دی او ګیره د نامن اوږده شیخ الاسلام دی او ویښتې شاته دغه ته رسېدلي دي د ملا دي نیمې ته او پټکې 15 شپېته ګزم والی دی، خو چې تقوا پکې نشته ایمان کې فرق دی، دا د خدای ولی نه دی. د خدای ولی دا چې ایمان به مې تقوا به. خو خیر د ښځو خدا نو دا ولی دغه د خدای چې دا ما په ولیده په هوا روانو، ته په ځمکه توخېږې او ځان ته زبرګ وې. سړی ورته وایي دا خاوند وی دغه منې چې دا کم په هوا ولید د ده زبرګي منې؟ وی ولې نه منم؟ وی زما د قسم په خدای چې دا زومه، دا زومه اوس مې منې که مې نه منې؟ وی
دا توی وی دا خپیری زکا کگی وگی وی نقطه خو برو بس قسم دے کہ منی سو زما یو دو سے ڈاکٹر دے پیښور کې یو ځل مو د ټلیفونو په زما سره ورتلم مې ډاکټر صاحب زه درځم ما ته ویل کوم ځای را روانه مې لار کې وې ته زما کلینیک کې نه کور والا مې نه جوړوي او دې ډاکټر ته بوله کور والے ما نه کله مسلو تاسو کوي اما ته خانه لګره موبایل مې کولو کړی د احتیاط سره خبرې کاوه نو ته ولې دا ډېر بیمار چې ته ډاکټر نه بوزي اپ خپل سپیشلیست ته ګوري هغه الانګلند والا MRCP وته وي کسه شریعه سپیشلیست نو ما ته دا ډېر بیمار چې ته بل ډاکټر نه بوزي وینه ټوخیږي وای نو مې ټوخی لپاره وی مولانا صاحب دا را سره خوا کې ناس سره وی قسم دې کزو ته کمپیوټر هم ښکار وی ما ته نه پیږي بل نه مې بوله نه حقیقت نا شکری خو په دې قوم کې شته کنه حضور پاک فرمایي نبی علیہ السلام وی ما خذ په دوزخ کې په زیات تعداد کې ولید بخاری شریف کې حدیث دی نو صحابه تاسو کې ولې وی بکفرهن لا ناشکر دي وی یکفرن الله د خدای ناشکر دي وی نه یکفرن العشیر وی دا د خاوند ناشکر دي نبی حضور پاک په خپل فرمایي وی لو احسنت الى احداهن الدهر وی کټول عمر خذ سره خېګړو کې ګوره دهر ټول عمر خو چا جون نشتا زمانہ ټول زمانہ خو چا جون نشتا مطلب ډیر جاته خېګړو کې جامې راوړي ډوډۍ راوړي او د دنیا نعمتونه راوړي ارسق ثم رأت منك شيئا دون پټي غلطي در کې صحیح کړه چرتا دا وسوي ما رأيت منك خيرا قط اسریه تا نه ما په جون کې چتا خیر نه دی لیدل دا نبی عليه السلام فرمایي دا ور معاشره باندې حضور پاک لیدل اسې قتل نو خبر مې دې پوری کوله تمارونو چې کب بیا بد اخلاقی کوي دین به وته خیر ټول دین ورته خایا گزاره به سره کوي والته کول باندې نه کوي او والته کول من د په شریعت کې زنانا وهل د ډول په دی وهل په شریعت کې منع دي د ډول دی مخ دی ما خو خدانه دی بالکل منع دي حیوانم په مخ وال منع دي په شریعت کې حدیث په کې تنه بل وجه که وهل کې مخ باندې وایي سپی او خرم په مخ نشي والی په شریعت کې اکثر زمون سره چې تاسو دا مخ ولا وایي نمبر 1 دا ډول ځای بل سره تاسو تخکار دي غوږ باندې بنوي کې والي چې دا ډول ځای سر باندې د خځې وال منه دي سر کې د عقلي پچي دا ګومنس کوي چې سپین وختي توري دولي ساتي پس سینه او په مړای وال منه دي دا کله کې عامل چې غلبان پکې چي په دې لاسونو په دې ګوتو وهل منه دي په دې لیچو دې کې بنگلي چې دا دولي ساتي ولا يدين زينتهن الا بالبعودتهن دا ډول زین دي په دې بوال نه کې لاندې په دې خپل کې پازي بچي دا ډول په دې بنوي نو ماته یو طالب کې ټولې وي په کم دی وو دغه چې مخ او سر او سینه او سټ او دا ټول منه مې په املا ورکاو خو پټې نه غونډه دا ولی فقهاو لیکلي شامي کې شتا چې ضربا غیر مبرر وهل بکه خو سخت نه معمولی وهل په لومبه مرتبه کې نری درې مسلوره مرتبه کې او بیا والم په داسې طریقه چې معمولی غوندي زیات او په والو سمېدلم نشتا په سبا سمې د حضور پاک مبارک په اخلاقیات او شمائل ترمذی کې راځي یو صحابي وایي نبی علیہ السلام متعلق چې ما ضرب امرأة ولا خادما قط چې حضور پاک خپل جن کې نه چې طبيبي والد او نه خادم والد چې د تاریخ کې څوک نشي د خوشتبه د وجه نه تاسو چلولې خوشتبه د وجه لیکن تعذيب یا تاديب غیر پاره حضور پاک په جن کې نه بيبي لا نه خادم د غلام ویل ډب نه ور کړي او د ټول مخلوق د خزو د سلو اخلاق یو ځای کا قسم دې کړی یو ام المؤمنین اخلاق د خپل ګرتم رسیږي دا پسر اخلاق سب شي او زمانه په جاهلیت نه راغلي دي رڼا تا دغه خلکو بس کول دغه خلکو ډول جام نه خاله دا کې به کوله خپل حقيقي مند سره نکاحګانې کړې دغه خلکو به مردار خواله سرمنه به خواله بربند به طواف به بربند کو او دغه خلو په قرون جنډې راغول زنا ده پاره دغه مختلف نه خوي لیکن دا قد پس سم شوي دا غټي برقيه پس بسر کړل او دا حیا پکې سره و جنراله دا د شریعت او د دین د وجه خلو ته مجنکو ته ماشومان ته دین او خای شریعت او توخای پرده او توخای حیا او توخای قران ورته ځکه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کتاب دی بهشت زیور
او پښتو کې هم ترجمه شوی جنتی کاله ورته کېده. نو مولانا څه ورته ویل کېږي دا تعلیم الاسلام څه شی دا مولانا صاحب دا مفتی کفایت الله صاحب تعلیم الاسلام والا والا مسائل دی پکې پټې نه دي خپل بچو ته وایي منستوي جواب یې کړی دی زمون خود رب څوک دی جواب یې کړی دی خاتم النبیین څوک دی جواب یې کړی څومره پیغمبران دي جواب یې کړی دیني مسائل تعلیم الاسلام ور دومره پیسې د دنیا په کتابونو ورکه بچو ته دا وخایې کنه رساله او ډایجسټ او داسې دونه ورته یک دی نو له ورته داسې دونه مخایې نو زمارو خبره مې دې پورې کوله چې د خپل بچي او فوټې لغوندې راه راست سره ولې کالکان دي کې جنکې دې د دین او خایې د دنیا سره سره لګونه تربیت ول دیني وکي لګونه جمعات ته لګي سبق ته پاره ادا جنکې کور کې کو څوک درسونه کې زداناو ال ته لګي او لګونه ماسختن ما خام داسې د صحابيات واقعي او بیانوي د حیا او د پردې واقعات ورته بیانوي د دې قصونو د دې سیستمونو نه یو بدن الله خوشالي د کور ماحول باندې مزیداری جنگ جګړې باندې جوړيږي نو دې سره به ان شاء الله زمونږه حسن معاشرت لکه ما د تنن بیان په حسن معاشرت شروع کړو زمو معاشرت کې او زمون په کور کې به خشته کول جون بتيري نه به تخپه او خزینه به شکایت کې نه به خزه د خاون نه شکایت کې نه بچي د مور پلان او نه مور پلان د بچی نه او نه سر خواخې دین ګور کول جون بتيري د دې سبا د مسائل پاتې شو د پردې و غیره متعلق ان شاء الله ابا عند جمعه کې درته وي دعا وکړه الله زموږ په حال رحم وکړي الله موږ د فتنو او د مصیبتونو آفتونو په امن او امان کې وساتي زمونږ رور د ارشاد صاحب ارشاد علي دی والده صاحب وفات شوی و دعا وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي ډېر ښه بنیاد مو ډېر نیکه زنانه و الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې قبر روخانه کړي الله دې په قبر انوار نازل کړي او الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي وارثانو بچو له خدای صبر ورکړي نو څومره مریضان دي بیماران دي زمونږ نسولارو ډېر ورځې پس منزل راغی او جمعه تراغه د تقریبا غریب هسپتال کې ډېر ورځې تیر کړې الله تعالی دې ول شفا ورکړي یو بل دوست زموږ په خبر حبیب جان نو مې دغه ټلیفون کړو څه کورنی مشکلات دي الله دې ول په خیر بدل کړي څوک چا دعاګانې غوښتي دي الله دعاګانې قبول کړي الله موږ د فتنو آفتونو بلیاتونو پامن کې وساتي زموږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي زموږ ژوند د شریعت مطابق کې زموږ ژوند د اسلام مطابق کې او زموږ د زنانو او د نارینو د اتفاق ژوند نصیب کړي اچھا په کورونو کې اختلافات دي الله غ اختلافات ته په خوشاله بدل کې رب ذوالجلال ته زموږ ناراضي شي اخر وخت په خدای کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله ګردو الله دې شفا ورکړي او پلار عمره ته تللی دی الله دې په خیر راولي الله دې ټول اعمال قبول کړي دام بیمار دي الله دې ولا شفا ورکړي نو دام څه ضرورت دی الله دې ضرورت پوره کړي فرض من سبا پاتې شي فرض من سکه نو هغه سره بعد تر د ماسپخینه پورې د نور خطونه پس ماسپخینه پورې چې ته سبا من قضا کې ته سنت پور سره کې دک رکعات تشوشي یا تش رکعات دکوشي نو په دې باندې کچې د دک رکعات تش وکړو نو سجده سهو به ولکه او که تش دې دکو په دې سجده سهو نه لازميږي یو سړی شک وکړو چې د معلوم به رکعات او که دویم رکعات ته او دا کس معمول په اندازه د جلسې استراحت باندې بیا پاسې دو نو یا سجده سهو پر راځي او کنه راځي که معمولی غوند لغوند کېناستو نو په دې سجده سهو نه راځي او کدا سه لګ زیات کېناستو بعض علماء وی عبده و رسوله پورې وراجه دار چې اللهم صل علی محمد په دومره اندازه کېناستو به سجده سهو کوي شیطان دغه وسوسه چې وظیفه صدا سحر وخت کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل کرتا وایا شیطان د وسوسو نه خلاصي ګیره خړایول دا هم مخکې چې ګناه کبیره ده دا بعضی مدرسې طالبان دي دعا غواړي الله دې په امتحاناتو کې کامیاب کړي سار جمع ولاړی سنت کول جایز دي کنه چې تدا سه وخت راوځي ځان ته وګوره چې دویم رکعت لاندې کول شي سنت وکا او که دویم رکعت نشي لاندې کولې بیا سنت پرېدا او دا سنت بداسې ځای کې کې چې امام قرات نه وای ګوري دا څنګه چې دلته جمع ولا دقل ته سنت کې لکه جمع دل ترا نو بار سنت وکا یا پچت سنت وکا جمع بار دا نو بل ځای وکا کدا چې ځای کې تاسو سنت کول چې د امام قرات او استاد مانځ کې سنت کې تشویش راځي هغه حضور نه برابرېږي نبي پرېږي دا پلار مور بیمار دی الله دې ول روح صحتونه ورکړي صادر استعمال ہمیشہ لپاره سنت دی قمیص شلوار پہننے کے باوجود گرمی ہو کیوں نو قمیص شلوار ور اصل د عورت پټواله دی
او صادر کې دی نبی علیہ السلام استعمال کړی دی او هغې به عموما په هغه علاقې رواج ده چې هغې به پرتوک بنو د هغې په ځای به لنګ او کمیس بنو د هغې په ځای به صادر استعمال نو هغې صادر د کمیس په ځای استعمال کړی دی او بیا کمیس اچولی دی نو صادر نبی علیہ السلام په دغه کې استعمال کړی دی باقي صادر څه فرض واجب نه دی که یو سړي کمیس وي او پرتوګي وي ټوپی په سر وي او صادر یې هېڅ پروا نشته ښه دا د صادر ښه شی دی که ځان سره یو سړی ګرځوي دا لازمه نه ده چې سړی د خامخا په سر صادر